زنانه قرض والی د خاون د اجازت نه بغیر، نو د دې قرض ادا کول په خاون شته او که نشته. که چرته دا قرض د دې کور د خرچې دپاره اخیستی په خپلو بچو باندې، په خپل خاون باندې، په کور کې مثلا میلمه راغلی دی او هغې باندې د خرچ دپاره دا اخیستی د ضرورت چې کوم د وخت ضرورت دی د هغې دپاره یې قرض اخیستی، نو خاون باندې ورکول بلکې ضروری دی چې ورکړي. ولې؟ ځکه چې د نان نفقې ذمه داري په خاون باندې ده، په ښځه باندې نشته دی. نان نفقه کور دا په خاون باندې دي، ښځه باندې نشته. نو که ښځه د کور د خرچ دپاره چې هغه خرچ په دې کور کې وشي او هغه اوړه یا چای چینی وغیره، دا د دې کور د خرچ دپاره چې کوم دی راواخلي په قرض باندې، نو د دې ورکول په خاون باندې شته. البته که دې د نورو عیاشو دپاره کوي، لکه د موجوده زمانه کې، د موجوده زمانه کې اوس مارکیټ ته تللی ده، هلته چې کوم دی نو ځان له بوټان اخلي او کپړې اخلي، شاپینګ کوي که نه. نو دغه خو اول خو دغه ناروا کړي چې دا ولې تللی ده، خاون نشته دی، نو بیا وله راوړي که نه. دا کار د خاون دی، دا د ښځې نه دی. شاپینګ کول او مارکیټونو کې ګرځېدل دا د زنانو کار نه دی، دا د سړو کار دی، دا به سړي کوي. نو که هغه د خپلې عیاشو دپاره او د نورو خبرو دپاره اخیستی، نو بیا د هغې قرض ادا کول په خاون باندې چې کوم دی نو نشته دی. لارو کې په بورډونو باندې تصویر